واده ورله وکړي، واده د پارې راولي، واده ورله وکړي او بیا څه کوي؟ یو میاشت بعد 2 میاشتې بعد چېرته لاړ شي؟ سعودي عرب ته لاړ شي، دوبۍ ته لاړ شي، فرانس ته لاړ شي، جرمني ته لاړ شي. دا واده موږ چاله وکړو چې ته تیا خوا لاړې؟ او بیا زیاتر دا زنانه شکار شوي دي د چا د طرف نه؟ د لیور د طرف نه. لیور کور کې و د لیور ناست دی. خفه کېږئ مه. بیا موږ ته خلک وایي مولوي صاحب ته خو ټول ما ته پته ده. موږ دا خبره دې دپاره کوو چې دا زنانه سونه ده او سونه خلک پټه ساتي که ښکاره ساتي؟ پټه ساتي. دا ښځه په خپل خاوند باندې راغونډوي، دا ښځه په خپل خاوند باندې پټوي او دا خاوند لاړو 4 کاله 5 کاله 6 کاله 8 کاله بار تیروي. نو دې د ښځې به څه کي؟ وایي مجبوري ده که نه غریبي ده که نه څه وایي؟ وایي مجبوري ده غریبي ده. پیسې ګټو څه ګټو؟ نو ما ورته ویلې پیسې ګټې خو ښځه دې وبېلله. پیسې دې ډېرې وګټلې خو ښځه دې قسم د الله په ذات باندې مالا وایسونه او میسیجونه راځي. وایي څه وکړم زما رور زما ښځه حامله کړې ده، څه وکړم اوس؟ زما خپل رور زما په ښځه باندې حمله وکړه، زما خپل رور زما په امانت کې خیانت وکړو. استاد جي اوس څه وکړم؟ څه وکړم؟ لږ رایق شئ. دا خبرې زه ځکه لږې سپینې سپینې درته کوم چې نن دا پښتانه بیخي کور ته پردي نوجوانان د تره زامن ماما زامن نه که نه مونږ خو پاک یو دی خو پاک دیو نه خو به تاسو ګندې او الټه چې نصیحت ورته کې بیا تا یادوي دا به تاسو کې دا خلک وي. مونږ خلک الحمدلله شکر الحمدلله پاک، هغې په زړونو کې دا غلطې ارادې او جذبې نشته او الټه به درته دا زنانه دا خبره کوي. نو په ایمان وایا دا تره زامن ماما زامن کاکا زامن دا کور ته دننه کول پکار دي. پکار دي چې په کور کې لیور نه زما عزتمندو خطره ده. او نن سبا دا فلمونه او ډرامې په الله قسم دې زنانو ته ووایې ماشومانو ته نوجوانانو ته دا مه ګورئ. دا چې کومې ډرامې چلیږي دا د اسلام خلاف، دا د پښتو خلاف، دا د حیا خلاف، دا د پردې خلاف. دا زما عزتمندو همدغه خبرې رایج کول غواړي چې لیور په ورندار باندې مین دی په ډرامه کې، لیور په ورندار مین دی په سخر په انګور مین دی په ډرامه کې. هغه ټول فلم د دې ذهن ته راځي نو دا خپل ورندار ته ګوري، خپلې انګور ته ګوري او بیا هغه حساب کتاب رواني.